دا نن ورځ د دغه دپاره وټاکلې شوه. نو همدغه مقصد دی چې چېرې مونږ خپل منځ کې کینو، تاسو هم خپلې خبرې وکړئ، ستاسو په زړه باندې چې څه وي بلکل کولو هغه به خپلې خبرې وکړئ. د هغې نه پس به پولیس کم اعلی افسران دي هغوی به خپلې خبرې اترې کوي. چونکې نن داسې وخت دی چې موجوده سیاسي صورتحال چې دی په دې کې هر ځای کې د احتجاجونو هغه یو فضا ده. دې خوا ګراني ده، دې خوا د وابډې مسایل دي، اخوا د سویګیس مسایل دي، اخوا د اسپتال مسایل دي، هلته تعلیم سره ریلیټډ مسایل دي. دا ټولې مسلې دي. دا مسلې زه ځکه په دې ځای باندې بیانوم چې هر مسله کله سویر شي، کله چې کرانیک شي، نو خلک مجبور شي او خلک په روډونو باندې روزي، او چې کله په روډونو باندې روزي نو هغه مسله په خپل ځای باندې پاتې شي او د عوامو او د انتظامیې ترمنځ یو ټسل پیدا شي. خو چونکې زمونږ د مشرانو کې یو بصیرت شته، هغوی ته دا پته ده چې اوس په دغه حالات لکه څنګه چې هغه ورځ باندې د ډوډو والا روتي وو، نامبیان روتي وو، دغسې سبا چې دی هم یو کال ورکړی شوی دی او غالبا دغه به په غونډه صوبه کې یا په غونډ ملک کې به دغه اړتال وي. دغه اړتال اکثر خلک چې روزي نو بیا وایي یاره مونږ روډ هم بندو، مونږ چې دی نو ټایرونه هم سوځو، نور هم پکې داسې اکثر پکې شرپسند خلک راشي. هغه شرپسند خلک په ځای پاتې شي او د عوامو او د پولیس ترمنځ د انتظامیې ترمنځ دغه ټسل پیدا شي. نو دوی د دغه یو ادراک وکړو او ویې چې یاره مونږ هسې نه داسې یو څه کېږي نو چې په هغې کې مونږ د مخکې نه خپل خلک په اعتماد کې اغوښتي یا د عوامو په زړه کې څه وي چې هغه مونږ ته ووایي. اوس یو اوپن فورم دی، مشاورت دی، مشوره ده، خو چې کوم ځای د پولیس کمزوري ده نو هغه پولیس ته ورپه ګوته کې چې وایي دلته دا څیز ویک دی، دا سټرانګ غواړي. چې په کوم ځای کې کرایم دی د هغې د روکتام تا سره حل دی نو پولیس سره مشاورت دی او دوی ته حل بیان کوي اوپن دي. څنګه چې دوی د امن و امان سره د منشیاتو کوم ځای لکه زمونږ کمزوري ده نو هغه هم تاسو په ګوته کې او پولیس ته وښایئ په روډس کې څه مسله ده هغه هم تاسو په ګوته کې. نن ټول ښه لکه تسلی سره او زمونږ دا مشران ناست دي یو په یو به انشاءالله تاسو ته جواب درکوي. مشران تاسي او دا خبرې کوي چې را د دې ځای نه خلک ځي او منشیات راوړي که نه. نو لږ وضاحت به چې د دې وکړو. زه چونکې د دې پړۍ سره تعلق ساتم او دا ډیفیکټ یو چې دا زموږ صفات ده ښه ده نو مخکې به هم په دې ډیفیکټ یو دي او الحمدلله څه د دې نه مخکې چې کوم مشران بیا چې اوس ډي سي پي صاحب راغی، سی ټي او صاحب راغی نو ډیفیکټ یو چې کومه دا هغه اظهار دی هغه نری دی هغه په یو جوړ ده. د دې شي نه تاسو ټول ناظمان صاحبان مشران مطمئن اوسئ په ډسټرکټ چې اسدي سره کوم تعلق ساتي بالکل ټاکل شوی. خو هغه یو بل مثال زړه پاټه اوس ډسټرکټ دی نو د مشرانو په دغه کې دا راوړم چې که راځي نو که ستاسو په دغه کې نه نو کوم چې دي یو مومنت دی هغه سره چې تاسو هغه وکړئ انشاءالله دا کار به صحیح شي. او بالکل زه دې دغه ورکوم چې زمونږ په ډسټرکټ کې چې کم تاسو بره ګوته نیسئ چې زړه لکه مثال ډیفیکټ یو وه هغې کې نشته چې لکه ادارې ورو کولاویږي او خپل اختیار کېږي. خو زما په خیال کې تاسو وګورئ نو د ټولو نه اول چې کوم دی نو هغه پولیس ته خود اختیاري میلو شوې ده او پولیس په دې ملک کې ډېر کنټرول راوستی دی. لکه زه مانم چې یو ځای کې به یو تانهداري یو دغه به هغه به د خپل ذهن یاداسي. زه صرف د ډي سي پي صاحب او د ایس ایچ او صاحب یو طرف ته چې کوم دی دغه راوستل غواړم، زه دهان راوستل غواړم. زه څلور کسان چې کوم دی موږ له ډي پي او صاحب راکړو د دغه لپاره ټریفک دپاره او آلریډي لګېدلي تاسو ته پته وه راغلي یو میاشت دو مخکې راغلي وو. بیا زه تپوس کول غواړم چې هغوی ولې رانل ډي سي پي صاحب دی په دې کې چې کوم دی ډي پي او صاحب نه معلومات وکړو چې دا ولې رانل میاشت دو هغوی ډیوټي وکړه. د تنگي اسپتال سره موږ ټول چونکې تنگي اسپتال نه علاج کوو، موږ ټول غریب خلک یو. د تنگي اسپتال سره دومره ګاډي یو خوا بل خوا ولاړ دي چې خدای دې نه کړي ایمرجنسي شوه او یو کس چې کوم دی ایمیډیټلی رسولو نو هغه پاسبل نه دي. خامخا چې کوم دی کو ټیمې دی کې انوالي کو دی کې اے سی انوالوي
ډي سي پي صاحب تاسو په نوټس کې دا خبر راولو چې هغوی ځان له اډو ګوري او روډ د دواړه طرف ته چې کوم دی خالي کي. زه دا وایم چې جی موږ خو به هله داسې یو کار کوو چېرې موږ د حکومت خلاف یا د پارټۍ خلاف یا په سیاسي نظریه باندې موږ داسې یو مهم وچلو نو موږ به ګناهګار یو. که چېرې نه زه د الله د رضا لپاره د دې قوم او د دې ملک خدمت کوم نو زه به په چا باندې سودابازي نه کوم او نه په خپل عزت باندې سودابازي. زما خو وروره که دا وړه ګران دي نو دا وړه چې دي نو دا د دکاندارو کره میلیونه نه لګېدلې، دا د میلیونو نه ګران شوي دي. په کار دا چې تاسو د میلیونو ډیمانډ وکړئ. چېرې دا وړه تاسو ګران کړي که دا دکاندار ګران کړي. باقي چې د بجلی خبره ده، لوډ شیډینګ دی، ریکوري ښه برابر ده د تنګي، لیکن د هغې باوجود موږ سره زیاتې او ظلم کېږي. باسنې ذمواري ده. اکثر موږ د وابډې نه هم ګیله کوو او د پولیسو نه هم ګیله کوو، د نورو محکمو نه هم ګیله کوو. خو که موږ او تاسو ګورو وروڼو نو زه په خپله او یا دا خوښ نمایندګان چې کوم دی موږ ممبران صاحبان دي یا ناظمان صاحبان دي، د دوی چې چا سره تعلق دی او هغوی وابډې ته څونه نقصان رسوي، دوی کونډې لګولي دي. یو کور ته زه که چېرته کار له لاړ شم کورونو کې نو یو کور کې 15 اے سیګان لګېدلي او وینډو اے سیګان لګېدلي. په یو کور کې 15 اے سیګان لګولي، ما یو ټن اے سي لګولی دی چې 17,000 روپۍ بیل د ورکوم. نو چې 17,000 زه د یو ټن بیل ورکوم نو د 15 اے سیګانو به څونه بیل راځي؟ که د پولیس په کارکردګۍ باندې مونږ ګوته اوچتو نو پکار دی چې مونږ ځان ته اول ګوته ونیسو چې مونږ وګورو چې یاره زمونږ پولیس کارکردګي خو کوي، خو بیا مونږ راشو دا زما تره زوی د غله موټر سایکل یې پټ کړی دی، دلته یې غلا کړی ده، وابډه کې یې غلا کړی ده. بیا د وابډې خبره زمونږ د مشر وکړه چې یاره زه د یو دغه بل ورکوم 17,000 روپۍ د یو اے سي. نو وابډې والا که لاړ شي وابډې والا وګوره شروعات په ځان نه کوم، وابډې والا د ټول نه غټ کرپټ دي او دا د تنګي بدقسمتي ده. ډي سي پي صاحب ناست دی، سچو صاحب هم ناست دی. زه درته وایم چې عوام به محنت په خپلو عوامو کوي، خو تاسو محنت په خپلو پولیسو هم کوئ. د بدقسمتۍ نه زمونږ په پولیس کې هم داسې خلک شته چې هغه کرپټ دي، هغه غلط دي او غلطو سره ملګري دي. مشرانو، ډي سي پي صاحب، سچو صاحبو ډېره شکریه ادا کوم او د فخر او د خوشحالۍ خبره ده چې دا ټول مشران راغونډ شوي دي او زموږ د ډي آر سي په دې دفتر کې راغونډ شوي دي. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او خاص کر د ډي آر سي لپاره ډېره د عزت خبره ده. زمونږ سوچ چې کوم دی نو د ټول قابل قدر قابل عزت والا خلک دي، خو زمونږ سوچ چې کوم دی نو دا تاسو نه جدا دی د ډي آر سي. د ډي آر سي سوچ چې کوم دی یو خو مونږه زیات کسان خپل ځاني ذاتي خبره باته وکړم چې زه یو سیاسي پارټۍ سره تعلق نه لرم، خو دا هم درته دا خبره کوم چې ټولې سیاسي پارټۍ زمونږ دپاره ډېرې قابل قدر دي او قابل عزت دي او قابل احترام دي. اوس دا مونږ غونډه چې کړې ده دا مونږ پرون یو سلا جوړه کړه، چونکې یو ځای کې خو به کرایم کېږي، دا کېږي نه چې کله نه دنیا جوړه نو دا به کېږي او د هغې به چې کوم دی نو بیا هغه حساب سره د هغې روکتام هم کېږي د هغې. خو ما هغه چې کومه د هوایي پیرنګ متعلق دلته مونږ کومه غونډه کړو نو ما چې تاسو سره لږ کېنم او تاسو ما ته دغه خبرې وکړئ، زه تاسو ته وکړم، دا مونږ یو بل سره شیر کړو. د هوایي پیرنګ ډېر ښه رزلټ راووتو. زموږ نه دلته کې د بعضې ملګرو د بجلی په حوالې سره، د ګیس په حوالې سره، ایجوکیشن په حوالې سره خبرې وکړې. نو ټیک ده چې دا زمونږ سره دغه محکمې مونږ سره نه دي، خو زمونږ کار داسې دی، زمونږ کردار داسې دی چې هر سړی زمونږ نه تمه کوي. هغه بل لاول خو زه ډېر مشکور یم چې ما دلته چاته هم تللی یم نو هغه ماله د هغې 100% چې کوم دی نو هغې ماله هغه دغه را کړی دی، ماله عزت هم ډېر کړی دی. زمونږ نن پروګرام چې کوم و یا نن راغونډه چې کومه وه هغه په دې حواله باندې وه چونکې په علاقه کې چې څه کېږي نو دا د ایس ایچ او د ډي سي پي یا د هغې ضلعې د پولیسو دا ذمهداري وي چې هغه د هر یو څیز نه ځان خبر ساتي او هغې ته رسي. اکثر چې مونږ چاته خبر وکړو نو مړی تاسو ولې نه خبر د دې خبرې نه څه نو دا د هغې خبره ټیک ته چې پولیس دی، د پولیس دا کار دی چې دی به د هر څیز نه ځان خبر ساتي، خو د ځان خبرېدو دپاره څه سورسز هم پکار دي ځکه چې په چا باندې څه وحي خو نه راځي. که زه خبرېږم نو څوک به راته خبره کوي. دا یې خبرې دپاره مونږ تاسو نن راغوښتي دلته چې د ډېرو خبرو نه مونږ خبر یو او ډېرې خبرې به داسې وي چې کیدای شي هغه مونږ د هغې نه نه یو خبر، تاسو سره کینو، تاسو نه وورو
او مقصد هم څه دی؟ مقصد هم دی د دې معاشرې د دې علاقې هغه فضا چې دی هغه صفا کول، په دلته امن و امان مینټین ساتل او دلته کې خوشحالي راوستل او د دې علاقې نه د جرایمو خاتمه کول. دا زمونږ هغه منشور دی، زمونږ هغه مقصد دی دلته د راغونډې. ډېرې خبرې پکې وشولې په دې میټینګس کې یا په دا کې ستاسو طرف نه ډېر آوټپوټ راغلو. ډېرې خبرې داسې دي چې هغه مونږ ځان سره نوٹ کړلې چې هغه چونکې زمونږ دغه سره تعلق نه ساتي، خو مونږ به د هغې باوجود به مونږ د هغې مشرانو سره به کینو او ستاسو دا پیغام، ستاسو دا میسج چې دی دا به هغې ته وررسو او کوشش به کوو چې هغه په هغې باندې عمل درآمد وکړي.